أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر او کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او تاسو نمو لیکون کې لرا فرهان پس ګاڼه ده مقبوضه قبضه کړی شوی فإن امنا پس کچره اعتبارو کی بعضکم بعضا بعد استاسو په بازو باندې فلیؤد الذی پس پکار دے چې ادا کیا سړی اؤتمنا چې اعتبار پکړی شوی دی امانته امانت خپل وليتق الله ربه او ادی یریږي د الله تعالی نه چې رب د دی ولا تکتم الشهادته او تاسو مپټوي گواهی لرا ومن یکتمها او څوک چې پټوي دی گواهی لرا فإنه آثم قلبه پس بیشک شان داده چې گناهگار دی زړه ددو والله بما تعملون علیم او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی. مخکې آیت مبارکه کې د معاملاتو د لین دین احکامات بیان شو. دې سره متعلق درې خبرې پاتې دي چې هغه په دې آیت مبارکه کې بیانې. لومړنۍ خبره داره که یو انسان په سفر کې دی او یا په حضر کې دی په کلی کې دی لیکن دی لیکون کې نه مومي یا لیکل نه غواړي او دی چاله قرض ورکي یا سودا په نیټه باندې ورکي نو د مقروض نه بیا به طور ګارنټي څه واخلي. د ګارنټۍ په طور باندې قیمتي مال ته نه ځان سره کیږي چې که هغه سړي تا ته په دومره مدت کې خپل حق واپس نه کو نو چې ته بیا دغه ګارنټۍ سیز نه خپل حق اصولولی شي. دې ته رهن او پښتو کې ورته ګاڼه وایي چې کم مال ستا هغه ته کېږي او پای کې نیټه ده که نغدې پیسې دي او که نه تا پسې سامان خرڅ کړی او پیسې په نیټه باندې دي نو د هغې د نیټې تر پورې ته د هغه نه بطور ګارنټي څه اخیستی شي. نو که تاسو لیکل نه کوئ نو بیا خیر دی او یا که ګواهان نه وي نو خیر دی. ګارنټي به تا سره پرته وي او ته بیا په ټیم باندې د هغې نه خپل حق اصول کې. دویمه مسله دا بیاني چې که چېرې یو سړی په تاسو باندې اعتبار وکړي اطمینان وکړي چې نه لیکل کوي نه د نه ګارنټي اخلي او نه ګواهان شته او په تا باندې اعتبار یې وکړو ستا په جو باندې نو تاله هم په کار داري چې په ټیم باندې هغه حق بیا واپس کا چې هغه دومره اعتماد په تا باندې وکړو نو تم د هغه د اعتماد خیال وساته او بیا غلط بیاني مه کوه تاخیر هم مه کوه ټال مټول هم مه کوه چې څومره نیټه مقرره شوې په خپل ټیم باندې هغه ته خپل حق بیا واپس کا. دریم حکم دا بیاني چې که چېرې ګواهانو ته ضرورت پیښ شو مسله عدالت ته لړله او قاضي او مفتي له او جرګې له لړله او ګواهان طلب کړی شو نو ګواهان دې بیا رستو کېږي نه او ګواهان دې له ګواهۍ نه انکار نه کړي او ګواهي دې پټیم نه او په ګواهۍ کې دې غلط بیانیم نه کړي ځکه چې مسله به ثابتېږي په ګواهانو باندې. نو که چېرې ګواهان ګواهي کمزوري کړي غلط بیاني وکړي نو د یو فریق نقصان به وشي. نو دا ګواهي پټول دا ګویا کې د زړه فسق دی او د زړه ګناه دی. دا درې خبرې آیت مبارکه کې بیاني. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او که چېرې تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او تاسو نه مومئ لیکونکي لره. عام طور په سفر کې کاتب او منشي نه وي. معاملات خلق په سفر کې پخوا زمانه کې به اوږدې اوږدې سفرې وې په میاشتو میاشتو باندې به سفرې کېدی
د حج سفر به 6 میاشتې د تلو او 6 میاشتې د راتلو. دارنګې د جهاد او د علم او د غزواتو سفر دي په میاشتو باندې به وي. نن سبا په دې دور کې په سفر کې انسان دا مسایل پیښیږي او ته چاله یو څیز چا باندې خرڅې یا چاله قرض پیسې ورکې او کاتب او منشي هغه دستیاب نه دی، نو ته بیا او یریږې مو چې زما حق ضایم نشي. نو بیا دای طریقه دار چې د هغه نه به طور ګارنټي او به طور وثیقه ستنه واخلې ځان سره کیږه. نو دا ګارنټۍ په طور باندې مطالبه کول او اخیستل دم جایز دي. خو دا نه چې ګنې سفر نه بغیر دا نشي کولی. که ته په کلي کې مې مقیم مې او ته لیکل نه کومه خو به طور ګارنټي ما سره څه کیږه، یا دا چې لیکل ته نه مخلي او به طور ګارنټي ته هم څه مطالبه کې بیا هم جایز دي. ګارنټۍ کې ته هم ځان سره څه کیږه او لیکل کوم باقاعده راوله دواړه خبرې هم جمع کولی شي. چې څومره مال ستا هغه ته کېږي، څومره پیسې یا څومره سودا تا هغه له ورکړې ده او د هغې څومره قیمت او سرمایه ده، د هغې برابر ګارنټۍ په طور یو قیمتي مال ځان سره کېښودی شي. دې ته عربۍ کې رهن وایي او اردو کې ورته ګیروي وایي او پښتو کې ورته ګاڼه وایي. ولم تجدو کاتبا او تاسو نه مومئ لیکونکي لره. دا قید اتفاقي دی، یعنې که چېرې سفر کې او که حضر کې دا کار کولی شي. عام طور سفر کې ردی ضرورت ډیر پیښیږي. نو فرحان مقبوضتن پس غاڼه قبضه کړی شوی. غاڼه چې دا نو به طور ګارنټي ساغستلو، لکه تا چا باندې د 1000 روپو یو څیز خرڅ کو او یو میاشت نیټر پکې، نو هغه نه د 1000 د مالیت یو څیز او مثال غړی دا قلم دی، موبایل دی، بل داسې څه دي، دا ترې ځان سره به طور ګارنټي کیږه. چېرې ته ما ته کله میاشت پس د خپلې پیسې حواله کې، تا ته به د خپل امانت واپس شي. نو دا مطالبه کول دا جایز دی، دا څه منع نه دي. قرآن کریم دا بیان کی. فرحان پس غاڼه، رهن مقبوضتن قبضه کړی شوی. رهن یعنی دا غاڼه به هلغې تمامیږي چې ته پې قبضه وکړې، یعنی د هغه نه هغه څیز خپل ملکیت ته راولې تا سره قبضه کې شي، نو دا رهن تام شو، نو دا جایز دی. نو بیا چې کم ټایم مقرر شوی دی، کم میاشت او که 2 میاشتې کومه نیټه ده، نو که هغه نیټه پوره شوه او هغه تا ته حق حواله نه کو، نو ته به هغه ته وایې چې بھائی زما خپلې پیسې په کار دي، هغه مې سره نشته. نو چې کم رهن تا سره ایښودی دی، کم غاڼه هغه به خرڅه کې په قیمت کې، نو خپلې پیسې به د هغې نه وصول کړي او که سیوا پیسې پکې جوړېږي به هغه ته واپس کړي، او که کمې شوې نور به د هغه نه بیا والې، او که سیوا شي نو هغه ته به واپس کړي، او که برابر به تا خپل حق وصول کو هغه پیسې هغه ته پاتې شوې. دې ته رهن او غاڼه ویل کي، دا جایز دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې عمل کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام 13 سواغه اوربشې د یهودي نه اخیستې وې. یهودي ته یې ماله 13 سواغه اوربشې راکه، نو هغه ته یې چې هسې نه ته زما مالو نه خورې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل انی لامین فی الارض، زه په ځمکه م انتهایي امانتدار یم او په اسمانونو کې م امانتدار یم، او یریږم ستا مال زه نه خورم. او به طور ګارنټي نبی علیه السلام سره خپله قیمتي زغره هغه یهودي سره کېښوده. مطلب دا و که تا ته ما دا اوربشي واپس نه کړې، نو ته به هغه پیسې د ما د زغرې نه وصول کې، دا به خرڅه کې، هغه دومره سرمایه دومره قیمت لري او ستا حق به تا ته وصول شي. یا نبی علیه السلام وفات شو، بخاري کې روایت دی، او هغه زغره یهودي سره وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبني کار دا وکړو چې هغه څومره پیسې دغه کېدې، هغه 13 سواغه اوربشې هغه یهودي ته حواله کړې او د نبی علیه السلام ازغره د هغه نه خلاصه کړه. نو اصل کې دا چې کوم به طور ګارنټي ته چا سره ږدي، نو مالک هم ته هغه سره صرف به طور امانت دی، هغه په دې کې تصرف او خپل کار کسب نشي کولی، نه خپل ځان له استعمالولی شي. مثال که غړی ده نو لاس ته به اچي، نه بس پرته به یې سنبالو. کبل داسې سونا او چاندي ده، نه به سنبال پرتی زنانه به استعمالي، نه فایده به ترې نه دي، ځکه د هغې نه فایده اخیستل دا بیا په قرضو باندې فایده شوه او دا سود دی او دا بیا حرام دی. د دې غاڼې نه فایده اخیستل ځکه منع دي چې دا غاڼه چې دا کمسي تا سره ګارنټۍ په طور باندې پروت دی، تا چاله قرض پیسې ورکړې 3 لکه او 4 لکه روپۍ،
او هغه تا سره ځمکه کېښوده نو ته به د ځمکې نه فایده اوس نه اخلې. دا ځمکه به تا سره صرف به طور ګارنټي وي چې هغه تا ته پیسې حواله کړي کال پس او یا 6 میاشتې پس ته به ورته ځمکه حواله کړي. نو ته به د دې ځمکې نه بیا فایده نه اخلې چې ځمکه به اړې او دې کې به فصل کري او ځان له به ترې فایده حاصلې او پیسې ستا په پیسو باندې. دا جایز نه دي. که دې ځمکه وکرله او فایده یې ترې واخیستل دا به اصل مالک ته واپس کوې به د ځمکې مالک ته. ته به یې کور ته نه راوړې. دا جایز نه دي. بیا یا کور دې تا سره به طور ګارنټۍ دی او تا ولې پیسې ورکړي دي نو دا کور به تا سره صرف په قبضه کې وي نو ته پکې نه په خپله اوسېږي او نه به بل چاله په کرایه باندې ورکوې. او که تا په کرایه باندې ورکړه او کرایه راتله نو دا به اصل مالک ته واپس کوې به. ستا صرف دې سره کار دی چې خپلې پیسې به وصولې. نو که هغه په ټایم تاله خپلې پیسې نه درکړي نو ته به هغه کور بیا خرڅ کړي او هغه پیسې به ترې وصول کړي. نو خلکو مسله بالکل مکمل الټه شروع کړه. اوس خلک ګاڼه د دې لپاره کوي چېرې دا ځمکه مال راکړه او تاله به زه قرض پیسې درکړم زه به یې خورم به. حالانکه شریعت دا خبره کوي چې د خپل حق د وصولو لپاره چا سره خپله ځمکه او خپل کور یا ګاډۍ یا بل داسې یو قیمتي اثاثه هغه سره کېښودی شي د خپل حق د وصولو لپاره. نو خلکو مکمل الټه کار شروع کړو دې ته یې کار ووایي نو ګاڼې شروع کړې حالانکه جایز نه دي منع دي. فرحان پس ګاڼه ده مقبوضه قبضه کړی شوی نو دا صحیح ده. فإن امن بعضکم دویم حکم دا دی چې کچرې فرق یو انسان په تا باندې اعتماد وکړي ستا په خوله باندې ستا په خاندان باندې او په تا باندې او لیکل هم نه غواړي ستانه او ګاڼه ده هم نه غواړي او بل پکې منځ کې څوک کفیل او ضمانتي پکې منځ کې نشته تا له دکه شانتې هغه څیز تا ته حواله کوي زه ماله میاشت پس 2 میاشتې پس پیسې راکړي. نو چې هغه دومره تا باندې اعتماد وکړو نو اوس تا له هم د اعتماد نه غلطه فایده اخیستل نه دي پکارو. مجبوري خو ځان له شی دی لیکن دا چې تا سره وسایل شته او میسر دي سره نو بیا په ټایم باندې هغه ته خپل حق واپس کا. په امانت کې خیانت کول دا منع دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د چانه مال واخلي پیسې قرض والی او د نیت دا وي چې دا به والا کوم ته واپس کوم به خو مجبوري ده د مجبورۍ په طور مې اغستې دي نو الله تعالی به په دنیا کې داسې بندوبست دی له خود به خود تیار کی چې دی به دا پیسې هغه ته واپس کی. الله به اسباب برابري به او د اغستو په ټایم کې چې د انسان دا نیت چې واپس کومې نه نو د سره به هر صحیح لیکن الله تعالی به اسباب نه برابري چې دا پیسې هغه ته واپس کی تدې چې دنیا نه بلړ شي نه آخرت کې به بیا واپس کینو. د دې وجه نه اغستو ټایم کې دا نیت په کار دی چې دا وزه واپس کوم به خو ضرورت دی او د ضرورت یې قرض اخلمه. دا قرض دونه ښه شی نه چې انسان د مستۍ د وجې نه والي. دا انتهایی مجبورۍ په ټایم کې اغستل پکار دي. که تا سره وسایل برابر دي نو بیا قرضونه اغستل نه دي پکارو. څه پته لګي سبا یې واپس کولی شي او که نه شي واپس کولی. د دې وجې نه د اغستو په ټایم کې نیت صحیح پکار دی چې واپس کوم به الله او اسباب برابر کی او چې هغه په تا باندې اعتماد وکړو نو تعلم پکار دی چې په ټایم یې ورته بیا واپس کا. دا دویم حکم دا بیانې فین امنا پس کچر اعتماد وکړي اعتبار وکړي اطمینان وکړي بعضکم بعضا بعض تاسو په بعضو باندې فلیؤدي الذی اؤتمن. یو مسلمان چې د هغه یو عیسائی سره خپل سونا به طور امانت کې خو د دواړه ګاونډیانو نو دی مسلمان خپل سونا یهودي عیسائی سره به طور امانت کې خو دا او دی لړو په سفر باندې او چې واپس راغی نو عیسائی ته مال خپل سونا واپس کا. هغه انکار وکړو چې تا هم اثر نه دی خو دی تا مال چا مخکې راکړی رسونه ډېر منت سماجت شو لیکن بالکل منکر شو. نو دا مسلمان هغه پوپ لاړو د عیسایانو چې کوم مشر وي هغه لاړو چې دغه شان ستاسو د مذهب یو انسان سره ما دا شان دا سونه یې خو دی هغه اوس انکار کی. نو هغه پوپ یو خط ولیکو خو ته دا خط به ګورې نه او دا لړ شو د هغه ته حواله که تا ته به خپله سونه درکړي به. هغه خط هغه راوړو هغه عیسائی ته حواله کړو. هغه عیسائی چې څنګه وکتو وي ښه ودرېږه در کوم دله دننه لاړو سونه مسلمان ته واپس کړه. مسلمان حیرانو چې تا ته په دې پوپ په دې خط کې څه لیکلي دي
مولانا ساز سے په بیان کې دا خبره کوله ناغه هغه عیسوي چې بس جی بس خیر د پرې د خپل حق دیواله بس وښه نور سکوي نه چې دارته وسوایا دوی ما تخپل په خط کې دا لیکلو چې تا کله د مسلمانانو کار شروع کو دا خو د مسلمانانو کار دی چې امانت کې بخیانت کې امانت ته انکار کی تم د مسلمانانو کار شروع کو د مسلمان د جان نه جان وته چې خدای یعنی دا د مسلمانانو د حال تراړي چې مسلمانان امانت کې خیانت کی تب سره امانت کیږي او هغه بچ دین هغه نه انکار وکي سبا خپل ځان له استعمالي آیت کې دا خبره کی کتا سو باندې چا اعتبار کو اعتماد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت نمخ کې بدا سي وخت راشي امانتداري بدا سي ختم شي چې بیا به خلکو به تور مثال وایي چې په پلانکی ملک په پلانکی کلی کې یو امانتدار انسان شته امانتداري به داسې د خلکو نه اوچته شي چې په علاقه کې به امانتدار تا ته نه ملاویږي نو خلک به بیا وایي چې پلانکی ځای کې یو تن شته چې هغه امانتدار دی داسې امانتداري به ختم شي فین امن بعضکم پس کچره اعتبارو کې با استاسو بازن په بازو باندې نو اوستانه رهنو نغواړي استانه لیکلو مو نغواړي نو فل یؤدي الذی پس پکار دی چې ادا کی هغه سړی امر د پاره د وجوب دی واجب دی پتا چې دا ادا کا الذی هغه سړی یعنی مدیونو چې چا سره پیسې یا چا سره مال نه او تو مینا چې اما اعتبار پکړې شوی ری په باندې اعتماد کړی شوی دی امانته هغه امانت د هغه چې تاسو سره امانت پروت دی کم پیسې دی یا سچم دی هغه پټې باندې هغه تاواله کا غلط بیان مکو انکار مکو وليتق الله رب او دی ریګ د الله تعالی نه چې رب د دې د الله نو یرګه دنیا کې حواله کا آخرت کې به حواله کې بیا او آخرت کې بیا د مال ني الته بیا درهم او دینار بني الته بیا پیسې بني الته بیا نیکه حواله کې د وجه حدیث کې راځي چې چا په امانت کې خیانت کړی دی نو د قیامت پر به د انسان ته ویل شي چې د تا خپل امانتو سواله کوي ما سره خو نشته وشته دی وی کم ځای دی وی جهنم کې پروت منډال ته نه روړه ته حواله کا دی بلل شي جهنم ته هغه مال هغه سیز باغ شان جهنم په ویخ کې پروتي دی په شا باندې راواړي راخیږي با جهنم ته سپونه نه خطرې نه سلبته چې بٹن به برابر وخیږي نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی الله عنهم سرناستو یو आवाज شو درزو شو صحابه یې درو دا سو وینن او یا کال مخ کې د جهنم د غاړې نه یو ګټه پرې وته هغه دار اوس ویخت ورسیدا د چې دومره ډونګي جهنم نه دغه ویخ نه دی دا سامان په شابان دی راوړي راخیږي وسلته کې خو راحتو بس طریقه وی الله اکبر او دی بر دی غاړي لرو رسی هغه سامان بردر لاس خطا شي بیا به ویخته ورځيږي ورشه بیا روخي جوا دا شان کتب کوزيږي بیا براخيږي او دا د لاس به خطا کیږي بیا به کته کوزيږي په امانت کې چې چا خیانت کړی وي نو فل يؤدي الذی پس پکار دی چې ادا کی هغه سړی چې اعتبار په کړی شوی د امانته امانت ده یعنی دا حق او دا دینو وليتق الله رب او دی یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب د دی درې خبره ولا تکتم الشهادته او تاسو مپټوي گواهی لره کچره گواهان طلب کړی شو گواهی د پاره گواه دي انکاروم نکي او گواهی دی بدلیم نه او گواهی دی خرابیم نه اک مضمون دی بیان کی چکم دولی دل دی حق بیان دیو کی او دا رنګي ابل فریق لم نری پکارو یا قاضی لم نری پکار چې د گواه نه داسې سوالات شروع کی جرح کی چې د گواه خپل گواہی غلطه شي گواه صحیح گواہی کی غلط خبره نه کی ها که یو انسان دروغ بیان کړي بیا باندې جرح پکار ده چې هغه گواہی خراب معلومه شي که یو انسان صحیح گواہی کی بیا په مې داسې سوالات نری پکار چې غریب خطا شي او غلط خبره دخل نه وباسي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلکم دی چې د گواهانه به داسې سوالات نه کوي چې هغه گواه خراب کی او دا گواہی خراب شي یا دا خلینه غلطه خبره وزي دا قاضی ابن شبرمه یو قاضی و هغه به دا کار کو چې د گواهانه به داسې سوالات شروع کړي چې غریب خطا شو د یو سړی په باغ باندې مسله و بل سړی په داو کړ چې دا باغ زما دی دا زما دی
نو دا مقدمه قاضي ابن شبرمه لاړه. قاضي ابن شبرمه د مدعي نه تپوس وکړو چې ته دا باغ ستا دی، نو په دې باغ کې څو ونې تا ونې شمارلي دي؟ اوس باغ د هغه و او د څونه زمانې نه و، لیکن په باغ کې چې څومره ونې ونې هغه نه وي شمارلي. وي تا دا پته شته کې څونه ونې دي؟ وي نه، داسې دعوې کوي ستا باغ دی. نو فیصله د اول په حق کې وکړه. او دا سړی خفګان واغستو چې باغ هم زما دی او زما د لاسه لړو. نو را امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویجی قاضي ابن شبرمه را سره داسې کار وکړو، دو ته لړ شه بیا لړ شه او قاضي صاحب ته ووایه چې قاضي صاحب ته د کوفی په جامع مسجد کې 15 وخت مونځ کې کنه، سارم کې، ماسپښین او مازدیګر ماښام او د څونه زمانې نه کې کنه. بیا نو دا راته وایي چې په دې جومات کې څو پیلرې او څو ستنې دي. دې لړو قاضي ابن شبرمه تپوس چې سر یو تپوس کوم ویسو وي تاسو د کوفی په جامع مسجد کې مونځ کوئ وي او کوم څونه زمانې او دونه زمانې نه او 15 وخت پکې کومه وایي په دې جومات کې څونه پیلرې دي؟ قاضي ما خو نه دي شمارلي. نو اسې په دې جومات کې د 15 وخت مونځ کوي. وي دغه شان دا باغ هم زما دی خو ما پکې ونې نه شمارلي، لکه څنګه چې ته په دې جومات کې مونځ کوې او تا ته پیلرې نه دي یاد دي. نو قاضي ابن شبرمه ته چا دا خبره وښودله؟ وي ته چې ضرور امام ابو حنیفه صاحب له تلې هغه ته سوال ښودلی دی. بیا امام ابو حنیفه صاحب قاضي ابن شبرمه ته ووایي چې په دې خبره ته ګواه مه رد کوه، مه خرابوه، چا ته د دې خبرې علم نشته دی. اصل مقدمې ته ګوره چې یاره دعوی صحیح ده او که صحیح نه ده. نو دام په دې کې داخل دی چې ته گواهی خرابه کې په سوالاتو باندې. ومن یکتمها او څوک چې پټوي دی گواهی لره فانه آثم قلبه پس بېشکه ګناهګار دی زړه ددو، زړه کې ګناه دی خیرې دی، نو ځکه دا گواهی پټه کړه. دا زړه ولې یاد کو؟ دا زړه د انسان بادشاه دی چې زړه سم شو باقی بدن به سمي او چې زړه خراب شو باقی بدن به خرابي. دویم دا چې دا زړه انسان چې کله ګناه وکړي نو په دې زړه باندې تور خیرې ولګي، نو که دا ګناهونه دي مسلسل کې نو اخرې سوا کېږي تر دې چې ټول زړه تور شي، او که انسان توبه وباسي نو اخرې صفا شي. نو لکه اخرې پروت دی اړی تور شوی دی، نو ځکه یې ګواهي پټه کړله. والله بما تعملون علیم، او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ علیم لیدونکی دی. الله خبردار دی که ګواهي بدله کړه یا خرابه کړه یا په امانت کې خیانت وکړو یا دا چې حق واپس نه کړو، الله په هر څه باندې پوهه دی. او که چېرې تاسو په سفر باندې او نه مومئ تاسو لیکونکي لره پس ګاڼه قبضه کړی شوی، پس که چېرې اعتبار وکړي باید تاسو په بازو باندې، پس پکار دی چې ادا کړي هغه سړی چې اعتبار پرې کړی شوی دی امانت د هغه، او د یریږي د الله تعالی نه چې رب د دی. او تاسو مه پټوئ ګواهۍ لره، او څوک چې پټوي دی لره پس بېشکه شان دا دی چې ګناهګار دی زړه د دو، او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ علم والا دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله خاص الله تعالی د پاره دی ما فی السماوات ها سو چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او ها سو چې په ځمکه کې دي، وان تبدو او کچری تاسو ښکاره کوئ ما ها سو فی انفسکم چې په زړونو ستاسو کې دي، او تخفوه یا تاسو پټوئ هغې لره، یحاسبکم حساب بکوي تاسو سره به الله د هغې باره کې الله تعالی، فیغفرو پس بهنه کوي لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي، ویعذبو او عذاب به ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي،
والله على كل شيء قدير. او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. په آیت مبارکه کې بیان دی چې انسان کم یو عملم کی، که د خولې نه خبره وباسي او که د بدن نه یو عمل ظاهري، کړوکی عمل دی او که غټ عمل دی، او د انسان پړه کې چې کم د نیکۍ خواهشات او د ګناهونو ارادې او عزمونه راځي، د دې ټولو باره کې به الله تعالی حساب کتاب کی. انسان مکلف دی، مکلف انسان سره به د قیامت پر ورځ حساب کتاب کیږي. او د حساب کتاب نه بعد چې د خلکو به دوه ډلې شي، یو به هغه چې د هغې بخښنه او مغفرت به وشي، جنت ته به داخل شي، او دویم به هغه خلک چې هغې پکړ او گرفت به وشي، نه هغې به جهنم ته داخل شي. آیت مبارکه کې د اوس نه دا پیغام دی چې انسان عمل کی نو عمل ته وګوري چې عمل څنګه کومه، جنت ته تلو والا دی که جهنم ته تلو والا دی. لومبی الله تعالی خپل مالکیت ثابت کړی چې هر څه د الله تعالی دی، او دغه الله تعالی به تاسو سره بیا حساب کتاب کی. اصل کې یو د انسان زړه دی، بل د انسان دا بدن دی. زړه ته چې کومې خبرې راځي او چې کوم منصوبه جوړي او کوم پلانینګ کی، نو بدن بیا د هغې عمل کې ظاهري ہے. انسان پړه کې یو خیال او یو سوچ او اراده راولي، بیا که د هغې تعلق خبرې سره دی نو په خولې ظاهر کی، او که د هغې تعلق عمل سره دی نو په بدن باندې یو کی، په لاس او خپو باندې. نو آیا کم کم باندې به د انسان پکړ کیږي او په کم کم به انسان ته اجر ملاویږي؟ د هغې بیان په دې آیت مبارکه کې دی. د انسان زړه ته خیالات راشي، وسوسې راشي، دا خیالات او وسوسې خود به خود راشي، او د دې باعث شیطان د انسان د زړه ته وسوسې راولي. وسوسه په عربی کې انتهایی نری او باریک آواز ته وایي. وسوسه اصل کې د زنانو دا کالی چې دی زیوراتو، دا کالی چې یو بل سره جنګیږي او د هغې نه چې کوم انتهایی نری آواز راځي چې هغه انسان په دې غوږونو باندې هم نه اوري، هغې ته وسوسه وایي. دا وسوسه دومره نری او باریک خیال ته وي، انسان پوی هم نشي وړه ته خیال لاغلی وي. د انسان چې څو په ځان پوهېږي نو خیال بلا کار کړي په انسان کې، دومره باریکه خبره ده، او دا شیطان ناولي. نو دا کم خیالات او وسوسې چې د انسان زړه ته راشي، نو په دې خیالات او وسوسو باندې پکړ نشته د الله تعالی ر طرف نه. هغه د ګناه خیالات یو که د هر څه باره کې دي، او که انسان پای باندې بیا سوچو کې مزید او هغې له تقویت ورکړي او د عزم درجې ته بوځي، یعنې دې په فیصله وکړي چې داسې به کومه او دا مې اراده ده، یعنې د عزم او د یقین درجې ته چې بوځي، هغه خیال او هغه وسوسه چې د په دومره سوچ وکړو چې هغې د یقین او د عزم درجه ورکړه، اوس که دا د ګناه خیالي او د عزم او یقین وکړو نو اوس په دې پکړ شته دی. اگر چې دا عمل نه دی کړی، هغه کار باندې عمل نه دی کړی، د ګناه خیال ذهن ته راغی او د په یقین وکړو چې داسې به کوم، عزم یې وکړو، نو اگر چې ګناه کار لا نه دی کړی خو په دې عزم به د پکړ کیږي او دا د ګناه په درجه کې دی. او که بیا عمل وکړو نو بیا خو گویا کې د عمل ځان له پکړ شو، د عزم ځان له پکړ شو. نو کم خیال او کم وسوسه چې دې حد ته راله بیا په انسان باندې پکړ کیږي، او که نفس خیال او وسوسه په باندې پکړ نشته دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تم دا خیالات او وسوسې راتلې. مشکات شریف کې روایت ته صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ترالو، یو صحابي وجي وی بعد اوقات زمانه ته داسې خیالات او وسوسې راشي چې هغه په دې خپله خوله باندې ښکاره کولم نشم او راوستیم نشم، یعنې ویلم نشم چې دا خیال لاته راځي. هغه وینا راته دونه لوی ګناه ښکاري چې لأن اکون حممتن، چې زه په اور باندې وسوځم او سکاره شم او سکروټ کې شم. وی دا سکاره جوړېدل او دا سوځېدل لاته برداشت کولی شم، خو هغه خبره په دې خوله نشم، دومره لوی ګناه یې ګڼم.
نو نبی علیہ الصلوۃ ای ته ډېر پریشانی را لپدې باندې نبی علیہ السلام او قد وجدتموه ایم دغه شان خبره ده یعنی دغه خیال او دغه وسوسه دومره لوی ګناه تاسو ګڼئ چې په خوله هم نشي ښکاره کولی هغه او نو نبی علیہ السلام وی ذاک صریح الایمان دا د ایمان د خالص ایمان علامت ته چې تاسو دغه وسوسه او دغه خیال په خوله نشي راوستي یعنی مطلب دا که تاسو کې ایمان نه وي نو بیا هم لکه د کافرانو ارس په خوله باندې وي چې داسې چل دی او داسې چل دی لکه وي د الله تعالی زوی دی او څوک د الله تعالی بیبي ده نو دا خبره په خوله راوستل آسان کار دی سو خو ایمان نشته نو ځکه په خوله باندې راولي که نه چې الله تعالی داسې وکړو یهود وی الله تعالی غریب دی ونحن اغنیا نو دا خبره په خوله راوستل آسان کار دی سو خو پای کې ایمان نشته نو ځکه په خوله راوي چې الله تعالی وی غریب دی او موږ مالدار یو نو اصل کې د باری تعالی باره کې شیطان خیالات راولي چې الله تعالی به داسې وي الله تعالی به داسې وي دا خیالات شیطان راولي په داسې وخت کې انسان له دې باندې سوچ نه پکارو او فورا آمنت بالله ورسوله دا ویل پکار دی او خبره بل طرف ته وړل پکار دی ځکه چې شیطان کله کله انسان ته وی چې دا کائنات چا پیدا کړی نو تا ته وی الله تعالی پیدا کړی دی خنو ته چا پیدا کړی نو الله تعالی پیدا کړی یعنی د هر موجود د پاره یو موجد پکار دی دا چې څومره موجود اشیاء دی لپاره څوک پیدا کوونکی موجودونکی شته یعنی دا یو قانون دی چې د هر موجود د پاره موجد او ایجاد کوونکی پکار دی بیا به تاسو شیطان الله تعالی هم موجود دی کنه بیا د الله تعالی موجد څوک دی یعنی الله تعالی بیا چا موجود کړی دی یادا چې د پلانکی نه مخکې پلانکی د پلانکی نه مخکې پلانکی د الله تعالی نه مخکې څوک نو دا شیطان دی دې طریقې سره خیال دی تراولي بیا انسان پریشان شي چې سو کوم سو نو شیطان بیا ذهن کې دی باره کې شکوک او شبهات پیدا کی او دا په ایمان باندې ډېره غټه حمله وي نو اول دا خیال خو شیطان نه وستره چې څنګه تا ته تنبیه وشو نو فورا دا خیال بل طرف ته بوزه دا خبره واړوه عمل شروع که سبل کار کې مصروف شاو په خله باندې آمنت بالله وایا چې د شیطان دا وسوسه ختم شي نو په دې خیال او په دې وسوسه باندې پکړ نشته دی خو که انسان دی د عزم درجه ورکین بیا پکړ بکیږي بیا اوس کر دی تعلق عقیدی سره دی یعنی دا خیال او دا وسوسه تعلق عقیدی سره دی عمل سره تعلق نشته نو که صرف خیال دی نو پکړ پی نشته دی او کدی عزم وکړو لکه نفاق شو کفر شو دم پړکی وي نو په دې پکړ شته دی او که ایمان دی نو خیر دی بسو او کنه دی وسوسه او د خیال تعلق عمل سره دی نو بیا ردی دو صورتونه دي یو دا چې دا خبره د قول دی او یو دویم دا چې دا عمل دی نو که خلی سره تعلق دی او په خله باندې دی وي اظهار دی وکړو نو که د خیر خبره د نیکی د پی اجر دی پی او که د ګناه خبره د نو پکړ دی پی بیا او که ردی تعلق عمل سره دی او په عمل کې دی راوستو نو بیا عمل ته ګوره که نیک دی نو نیکی دا اجر دی پی او که د ګناه کار دی او عمل دی وکړو پی نو بای باندې پکړ دی بیا نو ار یو خیال باندې پکړ نشته دی او پر یو خیال باندې ثواب نشته دی حدیث کې راځي چې دوه کسان یو باندې اسلحه روچه تکړه دوه کسان دی یو بل پسې تور راواغست اسلحه روچه تکړه او دا ار یو دا اراده چې دا بل اولما او دا بل ملکما نو اوس اراده ار یو کړی دا یعنی عزم ار یو کړی چې دی ولما دی ملکوما لیکن بیا غ یو مخکې شو دای ملکو دا مقتول نو مقتولم جهنمی ری قاتلم جهنمی دی قاتل په دې خبره جهنمی د قتل کو اقدام د قتل کو خو مقتولو نو مقتولم اراده را قتل کړي وا اوس مقتول قتل نه کړي مقتول په خپل قتل شو خو چونکه مقتول اراده او عزم د قتل کړي نو په دغه اراده او عزم چې عمل کې نه دی راغلی اناو په خپل اراده باندې عمل نه کو بلې قتل نه کو په خپل قتل شو خو چونکه خیال نه اراده او عزم شو په دې اراده او عزم باندې بدی جهنم ته چې تا اراده را قتل ولې کړی و نو اسه اراده کدا خیال په درجه کې بیا پکړ نشته دی او چې د عزم په درجه کې شو نو دې ته بیا پختګي میلو شو تقویت میلو شو نو په دې باندې په پکړ کیږي با باقی دارې چې
د نیکو خبرو خیالات ذهن ته راوستل پکار دي. په مانځه کې هم راوستې شو، د مانځه نه بار هم راوستې شي. بخاری کې روایت ته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په مانځه کې ما و انی لاجهز جیشی، زه په مانځه کې ما او په مانځه کې لښکر تیاروم. یعنی ما دا سوچ کوم چې په مانځه کې چیرې یو مهم باندې یو لښکر لیږل دي، د هغې امیر څوک جوړ کما، مامور څوک جوړ کما، څوک په دې لښکر کې شامل کما او کله ولېږم او په کومه طریقې سره ولېږم. نو بخاری کې روایت دی چې زه په مانځه کې ولاړم او په مانځه کې زما دا سوچي چې د اسلام یو لښکر لیږل پکار دی، لو جهز جیشي، لښکر تیاروم. اوس په مانځه کې هغه لښکر تیاري، نو چونکې دا لښکر د اسلام دپاره دی، د اسلام د یو کار پلیننګ کی په مانځه کې، نو دا جایز دی. اگر چې دام نری پکار، مطلب توجه خو مانځه ته پکار ده، لیکن که انسان مانځه کې هم دا راولي نو خیر ده، د ګناه خبره نه ده. البته په مانځه کې د ګناه خیالات په خپل راوستلو، د دنیا خیالات راوستل، دا د مونځ خشوع حضور چتی، د مونځ چې کم توجه را کم پوره فواید دي او سره ختمیږي. نو آیت مبارکه کې دی بیان دی. کله چې آیت مبارکه نازل شو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ډیر ګران پریوتو. آیت د ظاهر نه دا معلومیږي چې په هر یو خیال باندې، په هر یو وسوسه باندې، په هر یو اراده باندې چړه کې رالی باندې حساب کتاب بکیږي. او بل ځای کې راځي من یعمل سوءا یجز به، چې کم انسان ناکار عمل وکړو، ناکاره کار وکړو، بد کار وکړو، د دې جزا او د دې بدله ورکول کیږي. به دا دواړه آیتونه چې یو بل سره یو ځای کې، نو مطلب څه شو؟ په هر یو عمل باندې، په هر یو خبره باندې او په هر یو خیال او په هر یو اراده او په هر یو وسوسه باندې سزا ده او جزا ده. نو امیہ رضی الله تعالی عنها چې واغې د عائشې رضی الله تعالی عنها نه دی باره کې تپوس کو چې دا خو بس ډیره ګرانه نشي. نو عائشې رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې دا تپوس مام د نبی علیه السلام نه کړو چې الله تعالی په هر یو عمل باندې او په هر یو قول باندې او په هر یو خیال او اراده باندې موږ رانیسي به او سزا به راکړي، دا خو به ډیره ګرانه شي. ځکه چې کمې خبرې د انسان په اختیار کې دي، نو په هغې خو به انسان عمل وکړي او ځان به ترې ساتي. لیکن چې کم غیر اختیاري خبرې دي، دا خیالات او دا وسوسې، دا خو د انسان په اختیار کې خو نه راځي، ذهن ته خود به خودو په دې وم الله تعالی موږ رانیسي، حساب کتاب به موږ سر کي به. نو عائشې رضی الله تعالی عنها امیه ته ووایي چې دا تپوس ما د نبی علیه السلام نه کړو او زمانه دا تپوس بل چا نه کړی، صرف تا وکړو. نو نبی علیه السلام دا وفرمایلو چې د مؤمن مسلمان ته د دې خبرو سزا په دنیا کې ملاویږي، آخرت د دې پاک او صاف ځي. او بیا نبی علیه السلام وایي چې دا په مؤمن مسلمان دنیا کې دا تکالیف راځي، دا پریشانې راځي او دا تبه راشي او یا دا نورې چې خبرې راشي، دا هم د دغې سزا یې که نه چې انسان د ګناه خیالات کړي وي، ارادې کړي وي، د ګناه وسوسې ذهن ته راوستي په خپله او یا ترې عمل هم شوي وي، نو الله تعالی په دنیا کې حساب کتاب برابر کړي. انسان باندې پریشانی راشي، سردرد راشي، تبه راشي، نو په دې سره ګناهونه معاف شي او انسان دنیا نه پاک او صاف ځي. بخاری کې روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي من یرید الله به خیرا یصب منه، او یادا چې یصب منه، الله چې چا سره د خیر اراده وکړي نو دنیا کې په پریشانو کې مبتلا کی او په بیمارو کې مبتلا کی، حالات پې راولي. دا الله تعالی د خیر اراده کوي چې دنیا نه پاک او صاف بوزي. ځکه که چې دلته معافي تلافي ونه شو، صفایي ونه شو، نو بیا خو هلته د صفایي ځای جهنم دی. جهنم کې به د انسان بیا واشنګ کیږي، چې هلته پاک او صفا کړي بیا به جنت ته ځي. ځکه جنت پاک ځای دی، د پاکو خلکو دپاره پیدا شوی دی، هغې کې ګنده خلک نشي تلیدن نه. نبی علیه السلام وفرمایل چې دا د مؤمن مسلمان دا تکالیف او دا پریشانې، دا د مؤمن دپاره د صفایي ذریعه ده. تر دې روایت کې راځي که چېرې د انسان یو څیز په یو جیب کې ایښودی او دی ورپسې ګرځي چې څه شو، په دې دومره لږ پریشانۍ او تکلیف باندې هم الله پاک دله اجر ورکوي او ګناه یې معاف کېږي. ځکه چې تا په یو جیب کې یو څیز ایښودی او تی په بل جیب کې ګوي چې څه شو، نو دا لږ ساعت دپاره چې کوم پریشانی ده، په دې هم الله پاک د انسان ګناهونه معاف کړي. نو موږ به د الله پاک نه دا غواړو نه
چې خدای ما باندې حالات راولي، ازمایښونه راولي او بیماری راولي چې پاک شمه. الله نه دغه شان سوال کوي چې خدای ما دغه شان معاف کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو بیمار عیادت له تشریف وړو. هغه ډیر زیات کمزوري شوی و، داسې کمزوري شوی لکه څنګه چې د مرغې دا بچی چې پیدا شي او کمزوري وي دک شانتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته وکتل نو پوه شو، ویل کته څه دعاګانې مواګانې کې یاو چې دعاګانې او څه دعا کې. هغه وی چې دا دعا الله پاک ته کوم چې الله زما د ګناهونو کما سزا چې تماله آخرت کې راکې عمل په دنیا کې راکې چې آخرت ته پاک او صاف لړ شمه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ته د الله تعالی سزا او د الله تعالی عذاب ته برداشت کولی شي. دا دعا ته کې الله پاک ته الله تعالی ته دا دعا ولکه چې خدای ما معاف کړي. یره الله ما ته ګناهونو سزا ما ته دنیا کې معاف کړي، آخرت کې راته معاف کړي. ته الله تعالی خو د معافی بلا اعلانات کړي. دا دعا ولې نه کوي چې ته خدای مال دنیا کې هر سره کې. نو موږ د الله پاک نه ازمایښونه نه غواړو چې خدای راولي را باندې او تکالیف را باندې راولي. موږ د الله پاک نه د عافیت سوال کو، د معافی سوال بکو. باقی چراغ نو انسان دې بیا خپه کیږي نه او پریشان کیږي نه. دا د انسان د پرلوی تسلی ده چې د ما صفائی په دې سر کیږي. او کمپیریزن ببل چا سر نه کوي چې پلان کې خو نه راځي په موږ باندې راځي. دا بیا د الله تعالی مرضی را چې چا باندې څنګه ازمایش راولي او په کومه طریقې سره راولي او څنګه راولي. بیا لله خاص الله تعالی لپاره دی. دا سورۃ مبارکه خلاصه ده چې ارسه ګوره د الله تعالی رستاسو نه دي. لله خاص الله تعالی د پیغام د لپاره تخصیص ده. ما فی السماوات و ما فی الارض، ها سوچ په اسمانو کې دی او ها سوچ په ځمکه کې. دا ما د لپاره د عموم دی. ارسه دا هر څه ګوره د الله تعالی دی. یعنی دا تاسر چې سدی دی مالکم تنی عارضی مالک او مجازی مالک، حقیقی مالک ګوره الله تعالی دی چې سټه مغاړي ستانه غستی شي او چې سټه مغاړي بلې ورکولی شي. ما فی السماوات، ها سوچ په اسمانونو کې دی او ها سوچ په ځمکه کې دی. دا نه چې صرف اسمانونو ځمکه کې ارسد الله تعالی نور سنا، ارسد الله تعالی دی. هر څو د الله نه ما سوا چې سم دی او په کم شکل کې د ارسد الله تعالی دی. او د اسمانونو د ځمکو ذکر ځکه کې چې مونږ ته صرف د اسمانونو د ځمکو علم شته، نور علم مونږ ته نشته چې را دین علاوه نور څومره مخلوقات د الله تعالی دی او څنګه دی او کم ځای کې دي. نو مطلب دا چې د هر څه د ملکیت د الله تعالی دی. نو حساب کتاب هغه سو کولی چا سره اتارټی وي، چې چا سره طاقت وي، چا سره قوت او دغه حاکمیت وي، نه حساب کتاب کولی شي. نو چې د ارث مالک الله تعالی شو، اختیارم د الله تعالی، قوت او طاقتم د الله تعالی، نه خپل بندگانو سره حساب کتاب کولی شي، نه چانه یریږي او نه چانه متاثر کیږي. ان تبدو او کچر تاسو ښکارا کوي، ظاهروي ما فی انفسکم، ها سوچ په نفسونو تاسو کې دي. تاسو په نفسونو کې مراد نظرونه دي، پزړه کې څه دي؟ که ګناهونه دي، که خیالات دي، او که عقاید فاسده دي، فاسد عقیده د کفر او د شرک عقیده را هغه تاسو ښکارا کوي. نو ښکارا کوي په دوه طریقو سره، یا په خوله باندې به وایي او یا په عمل کې به راولي. نو دا په عمل کې راوستل او په خوله باندې ول دا ظاهرول شو، ښکارا کول شو. نو کدا تاسو ښکارا کوي نو او کني ښکارا کوي او دنه پټ دي، نو دا پټم الله تعالی تخکار دي. او تخفوه یا تاسو پټوي اغه لرا، یعنی دنه ملک عقیده پټه ساتل د کفر او د شرک او د نفاق او د ګناه خیالات هم ځین کې راوستري او اراده او منسوبیم جوړی کړی دي. اگر چې په ظاهر کې چاته پته نشته، خدا ګوره مخلوق ته پته نشته، الله تعالی ته پته شته دی. فرشتو تم د بعد خیالاتو پته ني. د انسان په دیړه کې یو خیال لاشي، یو منسوبه دی، فرشتي ته علم ني، لیکن الله ته علم وي. که فرشتو په خپل کتاب کې را نه وستون، الله ته علم دی. ځکه سبا قیامت کې به الله تعالی یو بندرا ولین ته به رانږدې کی او هغه ته به وایي چې ستا په ذهن کې دا خیالات او دا وو چې هغه فرشتوم په کتاب کې او په لیکلو کې نه دی راوستي، خو ما ته علم دی. نو دا مؤمن مسلمان خو الله تعالی بهانه وکي او د کافر او د منافق بل الله تعالی اظهار وکي د پړه کې دا وو. او تخفوه یا تاسو پټوي اغه لرا، نو یحاسبکم الله به حساب کتاب کوي تاسو سره به د عبارت کې الله تعالی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها. د انسان ما د امت په زړونو کې چې کومې خیالات او کومې وسوسې راځي الله تعالی هغه معاف کړي دي. ها ما لم تعمل او تتکلم، کتا پای باندې خبره وکړه په خوله دې ښکاره کړه او یا دې په عمل کې راوستو، اوس پای باندې بیا پکړ بکیږي، او چې دې نه دې راوستې نو بیا خیر دې معافیت الله تعالی کی. یحاسبکم حساب کتاب بکتاو سره به د عبارت کې الله تعالی فیغفر لمن یشاء. او چې الله تعالی حساب کتاب کی بیا د الله تعالی مرضی ده، نو چاته چې غواړي معافي به وکړي او چاته چې غواړي الله تعالی دغه عذاب به ورته ورکړي. یعنی په الله تعالی باندې معافي کول واجب نه دي او په الله تعالی باندې عذاب ورکول واجب نه دي، دا د الله تعالی خپل مرضی ده او شان دی. فیغفر پس بهنه به کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي چې د چا بهنه وغواړي ته بهنه وکړي، لکه د مؤمنانو مسلمانانو الله تعالی بهنه وکړي. د بهنې دپاره بنیادی شرط ایمان دی چې ایمان سره دنیا نه تللی نو هغې به معافي کړي، که واړه ګناهونه که لوی ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. ویعذب من یشاء او عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي. الله تعالی به عذاب چاته ورکړي چې ګورئ کافر ته مشرک ته منافق ته به دایمي عذابي، او کفر که مؤمن مسلمانم گرفتار شو په گناهونو کې بیا د الله تعالی مرضی ده. نو يعذب من یشاء عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. ان الله تعالی حساب کتابم کولی د وړو وړو خبرو، الله دا خبرې پټیږي نه، الله ته آسانی دي. او الله تعالی عذابم ورکولی شي، او الله تعالی مغفرت او بهنم کولی شي، د چا پابند نه دی. خاص الله تعالی د پر دی ها سوچ پاسمنو کې دا سچ پزما کې دي، او کچر تاسو ښکارا کوي ها سوچ پزلو تاسو کې دي یا تاسو پټوي اغه لرا حساب بکی تاسو سره دای بارک الله تعالی. پس بهنه به کوي چاته چوغاړي او عذاب به ور کوي چاته چوغاړي، او الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول ایمان روڑ دے پیغمبر بما انزل پہا سوچ نازل کړی شوی دی الیه د طرف تا من ربه د طرفا درب ددنا والمؤمنون او مؤمنانو کل هر یو آمن بالله ایمان روڑ دے پا اللہ تعالی وملائکته او په فرشتو د هغه وکتبه او په کتابونو د هغه ورسله او د هغه په پیغمبرانو باندې لا نفرق مونږه جدائی نه راولو بین احد پمیند یو تن کې من رسله د پیغمبرانو د هغه نه. وقالو دی وای سمعنا مونږه واوریدو وَأَطَعْنَا او منگا تابداری وکړه غفرانکا بهنه غواړستانا ربنا ای رب زمونگا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ او خاص تا واپس کیدل دی. په آیت مبارکه کې د مؤمنانو تعریف او مدح کی چې مؤمنان هغه خلق دی چې دی په الله تعالی باندې ایمان وروړي دی او د الله تعالی اره خبره دی اوري او د قبولولو په اراده باندې اوري او بیا قبول کی او د الله نه د بهاني سوال کی. اصل کې د سوره بقره په شروع کې دا بیانو چې دا عظیم الشان کتاب چره دا د متقینو د لپاره هدایت دی. بیا د متقینو په صفاتونو کې لومبني صفت دا
چې دی ایمان بالغیب وروړي، یؤمنون بالغیب، د دې په غیب باندې ایمان دی، او دی په مخکنی آسمانی کتابونو باندې ایمان ساتي. نو قرآن کریم اخره کې ویلو اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون، دا خلق هدایت یافته دي او دا خلق کامیاب شو. او بیا د هغه دوه فریقو ذکر کړو چې یو صراحتاً انکار کړو چې ته کافران وایي، او دویم هغه فریق ته چې پړه کې انکار او په جواب باندې اقرار او چې منافقان وته وي. نو التم قرآن کریم د مؤمنانو او د متقیانو تعریف کړو چې دی ایمان بالغیب ساتي. بیا مختلف مضامین او مختلف احکامات په دې سورت مبارکه کې بیان شو. اوس د سورت مبارکه په آخره کې بیا هغه مضمون بیانی چې مؤمنان چې دی ایمان بالغیب ساتي، الله تعالی چاته ښکاري نه، فرشتي چاته نه ښکاري، او دارنګې د مر نه بعد چې کوم مراحل دي چام نه دي لیدلي، خو لیکن مؤمنان یې بې لیدو مني، ځکه چې ردی په خپل پیغمبر باندې اعتماد دی. پیغمبر علیه السلام ووایي چې دا هر څه شته، نو مؤمنانو هم شته دی. مؤمنان داسې نه دي چې هغوی موږ ته وښیي چې موږ یې په خپلو سترګو باندې ووینو، لکه څنګه چې بني اسرائیلو خپل پیغمبر ته وایي چې موږ الله تعالی لیدل غواړو، موږ الله تعالی بې لیدلو نه منو. مؤمنان داسې خلق نه دی بې لیدو مني، بس پیغمبر وایي دی بس ټیک ته موږ ومنله، ځکه چې پیغمبر باندې مکمل اعتماد دی. نو ایمان نوم د دې خبرې چې په پیغمبر به مکمل اعتماد کې، دا پیغمبر سی به دا دی ټیک وایي. انسان په خپلو سترګو باندې به اعتماد نه کوي او په پیغمبر به اعتماد کوي، په دې خپلو غوږونو به دومره اعتماد نه کوي چې څومره پیغمبر باندې به اعتماد کوي چې بس پیغمبر وي به دا ټیک دی. نو آیت مبارکه کې مدح ده او تعریف ته د هغه خلکو چې هغوی په غیب باندې ایمان ساتي او هغوی د الله حکمونه اوري او بیا پې عمل کوي او قبلي یې. آمن الرسول، ایمان وروړی د پیغمبر. ایمان معنا ده تصدیق کولو. تصدیق معنا داره د زړه نه ګواهي کول چې دا صحیح، دا ټیک دی او دا ریښه دی، یعنی چې دا باره کې ستاسو شک او شبهه ني، ذره برابر شک او ذره برابر شبهه هیڅ قسم هم ني. مکمل اعتماد او مکمل یقین چې پړه کې وي دې ته تصدیق کول وایي. ایمان داسې یو څیز دی چې په دې کې ګورې ذره برابر د تردد او ذره برابر د شک او ذره برابر د ریب چې کوم گنجائش نشته دی. که چېرې په ایمان کې د ذرې برابر یعنی 1000 حصه که دومره برابر هم شک راغی بس ایمان لړو، ایمان نه پاتې. دا بنی چې کنې ذره برابر کم ایمان شته، نه بس ایمان به یا بنی، او دومره زر ختمیږي چې ذره برابر شک په ایمان کې راځي بس خبره ختمه ده. دومره مکمل اعتماد او مکمل یقین به وي چې الله تعالی باندې بس تا ایمان چې هغه زمونږ پیدا کوونکی یا هغه وحده لا شریک دی. آمن الرسول، ایمان وروړو پیغمبر. د نبی علیه السلام تعریف ته چې نبی علیه السلام ایمان وروړو، یعنی تفصیلی ایمانو چې کم احکامات هغه ته راځي او کم آیتونه او کم وحی ورته راځي پای باندې هغه تفصیلی ایمان وروړي. یو اجمالی ایمان دی یو تفصیلی ایمان دی. اجمالی ایمان دا چې بس ته الله تعالی زمانم چې الله تعالی زمونږ هغه ذات ته پیدا کوونکی دی، خالق دی. بیا چې دا باره کې څومره وضاحت مونږ ته کیږي، څومره خبرې مونږ ته مخې ته راځي، پای زمونږ ایمان نورم سیوا کیږي. دارنګه چې وحی څونه مزید راځي نو وحی سیوا کیږي، ایمان سیوا کیږي. آیتونه چې څومره ډیریږي نو ایمان سیوا کیږي. نو پیغمبر اجمالی او تفصیلی دواړه. آمن الرسول، ایمان وروړو پیغمبر. بما انزل، پیغمبر بم ایمان نوړي په الله تعالی باندې او په خپل ځان باندې مو. پیغمبر او په دې خبرم ایمان نوړي چې د الله تعالی پیغمبر یم، زرا لېږلی شوی یم، مبعوث یم. په دې خبر بم پیغمبر ایمان نوړي. بما انزل الیه، د الرسول نه مراد نبی علیہ السلام دی. رسولان خو ډیر دي، نور انبیاء کرام علیهم السلام کوم رسولانو. رسول هغه انسان ته وی چې هغه د الله تعالی مستقل کتاب ورکړی وي یا مستقل شریعت ورکړی وي او یا هغه ته مستقل امت ورکړی شي وي.
یعنی دا درې خبرې چې په چا کې درې واړه جمع شوي یا یو خبره پکې جمع وي، ناته به رسول وایو چې هغه ته یا مستقل کتاب ورکړی شوی دی، یا مستقل شریعت ولا ورکړی شوی دی، او یا مستقل امت ولا ورکړی شوی، دا رسول دی. او دا درې واړه هم جمع کیدی شي، لکه نبی علیہ السلام له الله تعالی مستقل امت، مستقل کتاب او مستقل شریعت ورکړي، دا درې واړه پکې جمع شوي دي. او دا ممکن ده چې هغه سره مستقل شریعت او مستقل کتاب نی، بیا هم نبی رسول به لکه ابراهیم علیه السلام شو یا لکه نوح علیه السلام شو. مستقل شریعتونه مستقل امتونه وسره دي، خو مستقل کتابونه وسره نشته، بیا هغه رسولان دي. نبی چې وي نو دا رسول ته چې کم کتاب ورکړی شوی او کم شریعت ورکړی شوی دی او کم امت ورکړی شوی دی، نو د هغې اصلاح کول او هغې ته تبلیغ کول دا د نبی کاري. نبیان ډیر کېدی شي، په یو ټایم کې هم ډیر نبیان وي چې مخکې کم رسول وي د هغه تعلیمات خلکو ته بیاني، دا نبی وي. لکه بنی اسرائیلو کې ډیر پیغمبران دي، لیکن دو پیغمبران داسې چې هغې ته مستقل شریعتونه او مستقل کتابونه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام. او د موسی علیه السلام نه بعد چې څومره نبیان راغلي دي د عیسی علیه السلام پورې، دا ټول چې دي د عیسی علیه السلام د کتاب چې تورات شریفو دای تبلیغ به کو امت ته، او شریعت هم د موسی علیه السلام به چلیدو، لیکن و نبیانو. نو نبیان ډیر کېدی شي او رسولان دا کمی. دلته کې الرسول نه مراد نبی علیه السلام دی. بما انزل په هغه څه چې نازل کړی شوي دي الیه د طرف ته، من ربه طرفه د رب ددنه. پیغمبر د ځان خبر نه کی، پیغمبر ته ارسه د بر نه راځي. پیغمبر په معنا د پیغام بر معنا پهونچانه، پیغام پهونچانه والا. د پیغمبر کار دی چې د الله تعالی پیغامات هغه امت ته رسی. پیغمبر په مثال د سفیر وي او د قاصد وي، د الله تعالی حکمونه او د الله تعالی پیغامات امت ته رارسي. یعنې دا د الله تعالی او د بندګانو منځ کې یو واسطه وي. نو پیغمبر ته چې څه نازل کړی شو په هغې د ایمان دی. نو بما انزل الیه کې اشاره دی صورت مبارکه کې چې هغه د الف لام میم نه والي تر دې ځای پورې چې څومره په دې صورت کې احکامات بیان شوي دي، په هغې د پیغمبر په خپل هم ایمان دی. او د دین علاوه چې نور هم څومره وحی نبی علیه السلام ته راځي، هغې باندې د پیغمبر ایمان دی. والمؤمنون، دا مؤمنون عطف دی په رسول باندې، یعنې څنګه چې پیغمبر ایمان نه وړلی دارنګې مؤمنان هم ایمان نه وړه. بما انزل الیه چې زمونږ پیغمبر علیه السلام ته چې څه حکمونه احسن ورکړی شوي دي، د مؤمنانو هم په هغې باندې ایمان دی. والمؤمنون دا د مؤمنانو مدح او تعریف کی چې پیغمبر هم ایمان نه وړي او مؤمنان هم ایمان نه وړي. والمؤمنون، پیغمبر به د خپل علم او د خپل پوهې مطابق ایمان نه وړي، هر مؤمن به د خپل علم او د خپل پوهې مطابق به ایمان نه وړي. د پیغمبر چونکې معرفت ډیر زیاتی، پیغمبر ډیر زیات الله پیژني، نو د هغه د ایمان درجه ډیره سیوا وي. مؤمنان خو ته دومره علم نشته دی، نو دی به د خپل علم مطابق ایمان بساتی. کلن آمنا، کلن هر یو، کلن کې اشاره نبی علیہ السلام پیغمبر ته او د مؤمنانو ته. که پیغمبر دی او که مؤمنان دی او مؤمنانو کې هر یو آمن بالله، ایمان وروړی دی په الله تعالی باندې. دا مخکې اجمال او تفصیل کې په الله ایمان دی. په الله باندې د ایمان مطلب دا چې الله تعالی وحده لا شریک دی، یعنی یو ذات دی او ذات حقیقی ذات دی، او د الله تعالی په صفاتو باندې به ایمان ساتي، او د الله تعالی طرف نه چې کومې فیصلې راځي دا برحق دي، په الله به دا ایمان ساتي. آمن بالله چې الله تعالی موجود دی او الله تعالی وحده لا شریک دی، او د الله تعالی کې اس قسم عیب او نقص نشته، اس قسم عجز پکې نشته دی. آمن بالله ایمان وروړي په الله تعالی باندې. وملائکته، او دغه په فرشتو باندې، دا فرشتې د الله تعالی تر طرف نه پیغامونه را رسوي انبیاء کرامو ته، وحی وروړي پیغمبرانو ته، او نور به لازمه دارې د فرشتو ته حوالې شوي دي. نو په فرشتو به هم ایمان ساتي. په فرشتو باندې ایماندار چې دا د الله تعالی مخلوق دی او دا نیکان او تابعداري دي.
اس قسم ګناه نه کوي، اس قسم خلاف ورزي نه کوي. ذاتی اغراض په دې کې نشته دی، نه چا سره دشمنی شته ذاتی او نه بل څه. الله تعالی د حکم پابند دي. په دې به دا ایمان ساتي چې څومره ملایکم دي، که موږ ته معلومې دي او که موږ ته نه دي معلومې چې څومره دي، دا ټول د الله تعالی مخلوق دی. ولا یعصون الله ما امرهم، دې د الله تعالی د حکم خلاف ورزي نه کوي چې الله ورته څه هغه دي کوي. دې باندې رد شو یهودو وایي موږ په جبریل علیه السلام باندې ایمان نه وروړو ځکه چې هغه عذابونه راوړي. لکه د لومړنۍ سپاره کې دې ذکر شو چې من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکالا. دی په فرشتو کې فرق کوي، پلانکې فرشته منو پلانکې نه منو. وی دا یو عذابونه وروړي، دا داسې کې او دا پلانکې فرشته زموږ باره کې پیغمبر ته خبرې کی. نو مؤمنان چې په ټولو فرشتو باندې ایمان ساتي، فرق او تفریق پکې مونږ نه کوو. او ملائکتی او دا په فرشتو باندې دا یو نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا شوی دی او دی کې توالد او تناسل نشته، نه رشتې ناطې پکې نشته. او دارنګې دی کې دا نه ښځې او نه سړي دي. فرشته نه مراد دا نه چې دا ګنې ښځې دي، دا ښځې نه دا سړي نه دي، دا د سړو د صفاتونو د ښځو صفاتونه پاکې دي. دی سره به نه معامله د سړو کو نه به سره د ښځو کو، دې خبرونه دا پاکې دي فرشتې چې دي. ملائکتي او دا په فرشتو باندې و کتبه او دا په کتابونو باندې. کتابونه چې الله تعالی هر څومره رالیږلي دي 4 غټ دي او دا 100 چې دا صحیفې دي. نو په دې کتابونو د ایمان مطلب دا چې دا الله تعالی رالیږلو پیغمبرانو ته. و رسوله او دا په پیغمبرانو باندې. پیغمبران چې هر څومره دي تفصیلی هم ته نه معلوم چې څونه دي. قرآن کریم کې خو د 25 پیغمبران نمونه راغلي دي. نو پیغمبران صرف 25 خو نه، نورم ډیر دي. په دې ټولو زمونږ ایمان دی چې دا د الله تعالی برګزیده انسانانو و رسوله دا په پیغمبرانو باندې. دې کې رد شو په یهود او نصاراو باندې. یهود چې د هغوی عیسی علیه السلام نه مني او زمونږ پیغمبر علیه السلام نه مني، او په عیسایانو کې بعد هغوی موسی علیه السلام نه مني او نبی علیه السلام نه مني. لیکن مؤمنان ټول مني. موږ به د یهودو په ضد کې دانو کې چې موږ د هغوی د پیغمبر نه انکار وکړو نه کافران بشو. موږ به د عیسایانو په ضد کې دانه کو چې موږ د هغوی د پیغمبر نه انکار وکړو. زموږ پیغمبران دي ټولو، که عیسی علیه السلام دی او که موسی علیه السلام دی، ټول پیغمبران زموږ د سر تاجونه دي. موږ په ټولو باندې ایمان دی چې دا برحق خلکو. لا نفرق بین احد، دا مخکې به یقولون رو باسو. مؤمنان داوی یقولون دیوی لا نفرق مونږ جدای نه راولو بین احدن پمیند یو تن کې من رسوله دا د پیغمبرانو. مؤمنان سونه خپل خلق دی، سونه اعتدال دی پکې، په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان ساتي او جدای پکې نه راولي. د جدای مطلب دا چې بعضی منو بعضی نه منو. باقی دار چې پیغمبرانو کې بیا درجات دي. ټول انبیاء کرام علیهم السلام چې کم صفات او کم درجات او مراتب الله پاک دی له ورکړي او مختلف دي. په نبوت کې ټول یو برابر دي. نبوت یو ډیګری ده، ټول سره ده. د نبوت نه بعد بیا صفات او درجات او معجزات د ارچا مختلف دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. د دې سفاره په شروع منی آیت کې دا خبره تفصیل سره شوی و چې الله تعالی ناشنا کمالات ورکړي دي. نو دا د کمالات او اقرار کول دا جدایی نه ده. جدایی خو دې ته چې ته یو مانی او بل نه مانی. د دې وجه نه دیو نبی شان و داسې نه بیانو، نه دیو نبی بل نبی سره و داسې مقابله او کمپیریزن بنکو چې دیو نبی شان دومره زیات اوچت کو چې بل نبی کوتاهی او شوکت رو ورزيږي. د نبی فضایل به بیانو خو بل نبی سره موازنه مقابله کوي. دا نبی خو نو خدای نبی ډیر لوی داسې بچریم نکو. لا نفرق بین احد من رسوله. دا ډېر نازک خبرې دي. د انبیاء کرام مبارکي، د کتابونو مبارکي، د فرشتو مبارکي، دې کې به ذره برابر د نقص خبره نکو. د انبیاء کرامو شان ډیر لوی دی، یعنی د هغوی باره کې به هېڅ قسمه منافي خبره نکو چې په کومه خبره نه پوهېږو به دا به ایمه دا ټیک خلک خو موږ نه پوهېږو په دې باندې. انبیاء کرام علیهم السلام داسې پاک خلک دی. یو نبی باره کې داسې خبره نشته دی، نه د یو کتاب باره کې چې څوک سوای دا به دی غلط وي، ورنه نبی دغه شان والا نه دی.
وقالو دی وای سمعنا مونږ واوریدو. مؤمنان دا اقرار کی چې سمعنا مونږ واوریدو، یعنی اوریدلو نه مراد دا چې مونږ د قبولولو په اراده باندې خبره اوریده، چونکې دی منی د منلو دپاره دی خبره اوري، د اعتراض دپاره نه، د شکوک و شبهاتو پیدا کولو دپاره نه. سمعنا مونږ اوریدو، یا د سمعنا نه مراد مونږ قبول کو، خبره خو مونږ وایو اوس مونږ قبول کړه. لکه سمع الله لمن حمده په مانځه کې مونږ وایو. نو سمع الله لمن حمده څه مطلب دی؟ الله تعالی اوریدو د هغه چا خبره چې هغه د الله تعالی تعریف وکړي، الله تعالی اوریدو. نو د اوریدو نه مراد الله تعالی قبول کړه. دا بندگان چې د الله تعالی تعریف وکړي او د الله تعالی حمد و ثنا وکړي په مانځه کې، نو الله تعالی د عبارت کې سمع الله لمن حمده، الله تعالی دا اوریدو، نه الله سم اوري. نو د الله تعالی د اوریدو نه مراد الله تعالی قبلول دي چې ستا حمد و ثنا الله تعالی قبول کړه. نو سمعنا په معنا د قبلنا سره موږ قبول کړو. نبی علیہ السلام بچه صحابونه بیعت اغستو، نو په بیعت کې به یو دا خبرم چې تاسو به خبره اورئ، د پیغمبر خبره، د امیر خبره به اورئ، او د اوریدو نه بعد به بیا اطاعت کوئ، منئ به او عمل پې کوئ. جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې مونږ نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو علی السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. مونږ نبی علیہ السلام سره په درې خبرو بیعت کړو. یو دا چې مونږ به اورو، او د اوریدو نه بعد بیا به مونږ اطاعت بکو، خبره به منو، او مونږ به هر مسلمان سره خیرخواهی کو، چا سره به د دوکې اراده به هم نکو. نو دا اوریدل دا د مؤمنانو ډېر لوی صفت دی. دې کې رد شو په مخکنو امتونو کې په یهودو او نصاراو باندې. یهودو وایي مونږ سمعنا وعصینا، مونږ اورېده مونږ نه منو دا خبره. موسی علیه السلام ولې چې کتاب وروړو تورات شریفو، وی مونږ نه منو دا خبره. لیکن مؤمنان چې مونږ اورېدو اورو او مونږ پې عمل هم کو، منو مونږ. سمعنا مونږ اورېدو، و اطعنا مونږ تابعداري وکړه، اطاعت هم وکړو. دا مخکنی آیت مبارکه چې کله نازل شو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. دا آیت د ظاهر نه دا خبره معلومیده چې د انسان په هر یو خبره باندې پکړ دی، کدی په خوله باندې وایي، کدی عمل کې او کپړه کې د ګناه خیال راشي، په دې به پکړي، الله به حساب کتاب کړي، نو مطلب پکړ به کېږي. نو دا چې کومې خبرې زمونږ په اختیار کې دي، نو دا خو زه ټیک ته، دا خو به انسان متې نه ځان وساتي. لیکن دا اړه ته او دا سینې ته چې کوم خیالات راځي او کوم وساوس راځي، دا خو د انسان په اختیار کې نه دي، شیطان یې راولي. نو که په هغې باندې الله تعالی پکړ کړي نو ګرانه شوه. نو چې کله دا آیت مبارکه نازل شو نو صحابه پریشان شو، هغوی راغله نبی علیه السلام ته، وبرکو علی الرکب. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ السلام ته مخې ته کېناستلو، او داسې کېناست چې دا ډونګې په ځمکه باندې ولګولې، دا پنډۍ په ځمکه باندې ولګولې، نور نیغ ولاړو او دا پنډۍ په ځمکه وي. ډېر د عجزۍ اظهار یې وکړو، لکه څوک چې د چا نه معافي غواړي او داسې ورته کښېني. او نبی علیہ السلام ته یې وایي چې کلفنا من الاعمال ما نطیقو، مونږ باندې الله تعالی احکامات فرض کړي دي، مونږ طاقت لرو، کوبې الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. الله د مونځ حکم کړی دی، مونږ یې کولی شو کوی. الله د روژې حکم کړی دی، مونږ یې کولی شو عمل پې کو. دارنګې جهاد دی او صدقه ده، دا د مونږ په اختیار کې دی، مونږ عمل پې کو مونږ. لیکن الله تعالی هغه خبره وکړه چې د مونږ د اختیار نه اوس بار ده، چې کم وسوسې او کم خیالات زمونږ زړه ته راشي، نو که د هغې مونږ سره حساب کتاب شروع شي، بیا خو مونږ دا د اختیار نه بار خبره ده، نو دی به څه کېږي، بس مونږ مطلب هلاک به شو په دې سره. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایلو چې تاسو د یهودو او نصاراو په شان دې مه کېږئ چې هغوی وایي سمعنا وعصینا، مونږ خو خبره اورېدله کې مونږ یې نه منو، تاسو د هغوی په شانتې مه کېږئ. صحابو داسې کړي نه دي، مطلب داسې ونه شي چې ته، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. نبی علیہ السلام صحابو ته وایي تاسو دا ووایئ، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. جی مونږ خبره مخکنی آیت مونږ واورېدو
مونږه اومانه مونږ په ایمان دی بس ټیک تا او اے الله مونږ ستانه بهنه غواړو مونږ ته معافي وکړي اسیم د مونږ ته واپس کېدل دي. صحابو دا ووی الله جل شانو دا ورپسې آیت مبارکه او دا آمن الرسول دا نازل کو. نو دا وروستو آیت کې تسلی رااله چې الله تعالی به تاسو نیسي په هغه چې تاسو یې طاقت لرئ چې د کومو خبرو تاسو طاقت لرئ د هغې به حساب کتاب کېږي چې کومې دا طاقت نه لرئ دا حساب کتاب نشته دی. لہذا کم خیالات او کم وسوسې چې ړته رالی او تاسو په عمل نه کو تاسو په عزم درجه ول ور نکړه دا تاسو طاقت نه چونکی بار خبرې دي په دې باندې حساب کتاب هم نشته. وقالو سمعنا او دیو چې مونږه وریدو د الله حکمونه واطعنا مونږه تابعداري وکړه مونږه اطاعت وکړو. غفرانک ربنا بهنه غواړو نسألک غفرانک مونږه سوال کوو ستانه ستا د بهنې. ربنا ای رب زمونږه دا سمعنا و اطعنا مخکې کو غفرانک رستو کو د الله د مغفرت دپاره مخکې څه کې ته به د الله تعالی خبره اوري او اطاعت به کوې نو بیا به تا ته الله تعالی معافي کړي. دا نه چې لومبې ته ما ته د الله تعالی معافي وکړي بیا به زه خبره اورم بیا به اطاعت کوم. دا ذرایع دي د الله د مغفرتو د الله تعالی د بهنې اسباب دا دي چې انسان به د الله تعالی تابعداري کړي او عمل به کړي به خبره به اوري بیا به الله تعالی تا ته معافي کړي. او کته ما ته لومبې معافي وکړي بیا به زه هر څه کوم نو دا هوته الله تعالی ته شرطونه ږدي. غفرانک بهنه غواړو ستانه ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او خاص تا ته واپس کېدل دي. المصیر مصدر میمی دی واپس کېدل او واپسی یعنی مونږ به ټول الله ته واپس کېږو. دې وخت کې دا چې مونږ د الله تعالی غني لري یو یعنی یو ورځ داسې را روانه چې موږ به خپل اختیار مکمل ختم شي مونږ به خامخا الله تعالی ته په یو میدان کې جمع کېږو دپاره د حساب کتابو. ایمان وروړه د پیغمبر په هغه څه چې نازل کړی شوي د طرفه د رب د ده نه او مؤمنانو هر یو ایمان وروړی په الله تعالی باندې او دا په فرشتو باندې او دا په کتابونو دا په پیغمبرانو باندې مونږ جدایي نه راول په میندې او تن کې د هغه د پیغمبرانو نه او وایي دي چې مونږ اورېدو مونږ اطاعت وکړو. بهنه غواړو ستانه ای رب زمونږه او خاص تا ته واپس کېدل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله تکلیف کی نا چوی اللہ تعالی نفسا اسیو نفس لرا الا وسعها مگر د هغه د طاقت مطابق لها ما کسبت د دې نفس لپاره دی هغه څه چې دا کسب کړي دي وعلیها مکتسبت او په ده باندې دی هغه څه چې دا کسب کړي دي. ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمونږه ته مه نیسې مونږ لره ان نسینا کچرې هیر کو مونږه او اخطأنا یا خطا وکړو مونږه. ربنا اے رب زمونږه ولا تحمل علینا او ته مه اچوې په مونږ باندې اسرا دروند بوج لره کما حملته لکه څنګه چې تا دا بوج اچولی و علی الذین من قبلنا هغه خلکو باندې چې مخکې زمونږ نه و. ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او ته مه اوچتوې زمونږ نه ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نه وي طاقت زمونږ دپاره به د هغې واعف عنا او معافي وکړې مونږ ته
واغفر لنا وبهنو کی منگتا ورحمنا او مهربانیو کی پمنگ باندے انت مولانا تکار ساز زمونگئی فانصرنا پس مددو کی زمونگا علی القوم الکافرین ومقابلہ دا قوم کافرانو کی. په آیت مبارکه کې د الله تعالی د لطف او د کرم او د مهربانۍ بیان دی چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې او خاص طور په دې امت باندې خاص مهربانۍ کړي دي. دا مهربانو یو صورت دا دی چې په دې باندې الله تعالی داسې بوج او داسې تکلیف او داسې حکم نه دی نازل کړی چې هغه د انسانانو د وس او د طاقت نه زیات وي. الله تعالی آسان دین په دې امت باندې لازم کړی دی. مذهب اسلام یو آسان مذهب او یو آسان دین دی. دویم لطف کرم د الله تعالی دا دی چې الله تعالی د انسان په هغه اعمالو به مؤاخذه نه کوي چې د انسان د وس نه بار وي. یعنې اړه ته چې کم خیالات راځي، کم وسوسې راځي او د انسان د هغې اراده نی کړي یا انسان د هغې عزم نی کړي، نو په دغه وسوسو باندې اگر چې د ګناهونو وي الله تعالی به پکړ نه کړي. دریم لطف و کرم یې دا دی چې الله تعالی مونږ ته د دعا چلو خو چې زمانه دعاګانې کوي نو څنګه به کوي څه به غواړئ زمانه. نو مونږ ته الله تعالی د سوال چلو خو چې داسې دعا وکړي چې الله انسان دی یېره ترې نه راځي، انسان دی خطا ترې نه کېږي، انسان دی ګناه به ترې نه کېږي او دا د انسان نه کېږي به چې ګناه وشو که په خطاان شوی دی که په یېره باندې شوی دی او که چېرې قصدن شوی دی، نو ما ته سوال وکړئ چې الله دا مونږ ته معاف کړي نو زه به درته معاف کړم. او الله تعالی مونږ ته چل ښیي د دعا چې ما ته سوال وکړئ چې الله داسې احکامات او داسې حکمونه مونږ باندې مه فرض کړئ، مه لازم کړئ چې مونږ یې نشو اوچتولی او مونږ پې عمل نشو کولی. او زما نه سوال وکړئ چې مونږ باندې رحم وکړي، فضل و کرم وکړي. نو الله تعالی مونږ ته دعاګانو چلو هو چې دا دعاګانې زما نه وغواړئ، دا ټولې دعاګانې به زه قبولې کړم. دا آخري دوه آیتونه چې دي د سورې بقرې د آمن الرسول نوالې تر دې ځای پورې د دې دوه آیتونو ډېر لوی فضیلت دی. دا دوه آیتونه نبی علیه الصلاة والسلام ته په تحفه کې ورکړی شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د معراج په شپه تشریف وړو نو هلته نبی علیه السلام ته 3 انعامات ملو شو. یو الله تعالی منځونه په انعام کې ورکو. دا فرض مونږ چې دا د الله تعالی تحفه او انعام دی چې الله تعالی نبی علیه السلام ته به طور تحفه ورکړې ده. او دویم دا چې الله تعالی نبی علیه السلام سره وعده وکړه چې زه به ستا د امت مشرک ته معافي نه کوم، لیکن د مشرک نه علاوه هر چا ته معافي کوم. او دریم تحفه کې ول دا 2 آیتونه ورکړو د آمن الرسول نوالې تر دې ځای پورې. بخاری شریف کې او مسلم شریف کې روایت دی، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة، چا چې د سورې بقرې اخرانی 2 آیتونه ولوستلو فی لیلة پشپه کې یعنې ماوستن نه پسو کفتاهو، دا 2 آیتونه به در لپاره کافي شي. د کافي کېدو یو مطلب دا دی چې کدی د شپې تهجد لپاره نسیدو، د شپې اعمال یې ونه کړو، نو د اعمالو دا حساب کتاب دا 2 آیتونه برابر کی. او دویم مطلب دا دی چې دی به د شیطان نه الله تعالی محفوظ کی. دا 2 آیتونه چې شیطان دغه کور ته نشي راتلی. او دریم کول لاره چې د حساب کتاب نه به دا کافي شي، یعنې د قیامت د حساب نه به دا 2 آیتونه کافي شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا آیتونه نازل شو، ابو میسره وایي چې کله نبی علیہ السلام دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړو نو ورته وی اخره کې آمین وایا چې الله تعالی دا قبول کړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله جبرئیل علیہ السلام د آیتونه په نبی علیہ السلام باندې ورکړو نو د هر دعا په اخره کې الله تعالی قد فعلتو، یعنی مونږ چې کم سوال او کم دعا په دې آیت کې کو الله تعالی بس ما داسې وکړو،
یعنې ستاسو نه چې کم خطاګانې کېږي معاف کوم به درته، چې یېره وشي نو معاف کوم به درته. او یو روایت کې داسې دی چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل لکه ذالک، دا هر څه تا ته میلو شو. دا آیتونه هغه دي چې یو روایت کې داسې دی چې الله تعالی لا مخلوق پیدا کړیم نو د مخلوق د پیدایش نه 1000 سال مخکې الله تعالی د آیتونه لیکلیو، او د سورې بقرې دا خاتمه په دې باندې شوې ده. دویم روایت کې داسې دي چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله تعالی د آیتونه په خپل لاس باندې لیکلو، او د جنت د خاصو خزانو نه الله تعالی نبی علیه السلام د آیتونه ورکړي دي. ځکه خو سورې بقرې په شروع کې مونږ ویلو چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا سورې بقره په 12 کاله کې ختمه کړې وه، او دا غزوی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په 8 کالو کې دا ختمه کړې وه. عمر رضی الله عنہ بیا باقی دعوت کړو او یو خیلاله کړی او د دعوت ضیافت کړو چې ما سورې بقره ختمه کړې ده. نو هر انسان له د ماستن نفس دا 2 آیتونه ویل فکار دي، د هر قسم شر نه، د شیطان نه، او دشمن نه، او د ضرر رسا څیزونو نه دا 2 آیتونه کافی شي. لا یکلف الله نفسا، تکلیف کې نه اچوي الله تعالی هیڅ یو نفس لره. مراد آیت دا چې شرعي احکامات چې څومره دي دا آسان دي، دا ګران نه دي. یعنی یو حکم هم داسې نشته چې د انسان د وس او طاقت نه بار دی، ناممکن حکم یوم نشته. څومره د شریعت احکامات چې دي دا ټول انسان ښه په سهولت سره په اسانۍ سره دا کولی شي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي ان الدین یسر، دا دین چې دا ډېر آسان دی، په دین کې آسانی ده. د دین نه بار چې تنګي ده او مشکلات دي، په دین کې د هرې خبرې حل موجود دی او آسانی موجود ده. نبی علیه السلام هم دا خبره کوله چې تاسو خلکو له آسانۍ ورکوئ. نبی علیه السلام جماعت کې تشریف فرماو، یو عربي راغی، هغه د جماعت یو طرف ته په ولاړه باندې واړه بول شروع کړو. صحابه کرام رضی الله عنهم ورپاسېدو، چا ورته پخلی ما، چا ور منډې کړې، چا په لاس باندې. نبی علیه السلام صحابو ته پرېږدئ، ضروه پرېږدئ دې لره، لا تزرموه، دله دا روان واړه بول مه بندوئ، پرېږده. اوس هغسې هم شروع کړي چې پوره کړي. نبی علیه السلام هرې کې یو خبره وکړه، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے صحابو تاسو خلکو ته آسانی ورکوونکي را لېږلي شوي. دی ونه چې زه آسانی پیدا کوونکي را لېږلي، تاسو یې آسانی پیدا کوونکي را لېږلي شوي. یعنې څه مطلب و؟ زه تاسو ته را لېږلی شم چې تاسو به آسانۍ در کوم، تاسو به امت ته آسانۍ ورکوئ. ولم تبعثوا معسرین، او تاسو یې نه را لېږلی شوي تنګسیا کوونکي، تنګي پیدا کوونکي. نو نبی علیه السلام امت ته مبعوث دی، او بیا امت رستنی امت ته مبعوث دی. نبی علیه السلام صحابو ته را لېږلی شوی دی، او صحابه کرام رضی الله عنهم رستو امت ته را لېږلی شوي دي. نو دغه حدیث کې نبی علیه السلام دا وفرمایلو چې څنګه زه د خلکو دپاره آسانۍ پیدا کوم، تاسو هم د خلکو دپاره آسانۍ پیدا کوئ. او څنګه چې زه خلک په مشکلاتو کې نه غورځوم، تاسو هم خلک په مشکلاتو کې نه غورځوئ. د دې مطلب دا نه چې موږ د دین د دایرې نه وبار وځو، د دین په دایره کې دننه د شریعت احکاماتو کې دننه به اوسېږو چې څومره ګنجایش وي ګنجایش پیدا کوو به. نو دین آسان دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مطلب دا دی چې شرعي احکامات چې څومره دي دا د انسان د وس او طاقت مطابق دي. ګران به وي، مشقت به پکې وي، دا چې مشقت پکې نشته، مشقت خو پکې شته، خو دا مشقت د انسان د فایدې لپاره دی. یعنې دا مشقت چې دا ابس نه دی، او دا مشقت چې دا سزا نه ده، دا د انسان فایده روحاني اعتبار سره او د ثواب په اعتبار سره. ځکه چې کم عمل کې څومره مشقت سیوا وي، د هغې اجر دومره زیات وي، د هغې اثرات دومره ډېر وي. نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیت اگر چې د شریعت د احکاماتو سره متعلق دی، خو که آیت مونږ عام والو، په هر انسان چې الله تعالی کم حالات راولي، کم ازمایشونه راولي، او کم بیماری راولي، نو دام د انسان د وس او طاقت مطابق وي. د دې وجې نه تمام انسانانو مثل یو شانتي نه دي.
د چا مسایل یو شان د چا بل شان دي. الله جل شانو د انسان وس او طاقت حوصله او برداشت ته ګوري، ظرف ته ګوري. د ظرف مطابق الله تعالی په انسان باندې حالات راولي. لا یکلف الله دا اصل کې هغه وین تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. دا آیت چې کله نازل شو صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته رالو او په پنډو باندې کېناستلو او هغوی ووایي چې موږ باندې حکم احکامات چې مخکې رالیږلي شوي منځ او روژه جهاد او صدقه زموږ په اختیار او په وس کې موږ یې کوو، عمل پې کوو. لیکن موږ باندې داسې خبرې رالې چې زموږ د وس نه بار دي، د زړه خیالات او وساوي دا زموږ په وس کې نه دي او الله تعالی موږ سره دایم حساب کتاب کې او چې حساب کتاب وشو نو خامخا سزا به موږ ته میلاویږي. نو دا خیالات او دا وساوس خو زموږ په وس او اختیار نه بار دي، موږ سبا دې څنګه حساب کتاب کېږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته چلو هو چې تاسو یهود او نصاراو په شانتې سمعنا و عصینا مه وایئ، بلکې تاسو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. صحابه کرام رضی الله عنهم دغه ووایي. الله جل شانه د آیت مبارکه نازل کو لا یکلف الله، تکلیف کې نه اچوي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس لره، یعنی دا نه چې خاص خاص انسان نه، هر یو نفس چې دی هغه الله تعالی په تکلیف کې نه اچي. تکلیف څه ته وایي؟ یو داسې څیز لازمول چې هغې کې مشقت وي، د هغې په عمل کې راوستو کې ګراني وي، الله تعالی داسې نه کي چې د انسان د وس او طاقت نه دی باري. الا وسعها وسعون گنجائش ته وي مگر دغه د وس مطابق او دغه د استطاعت مطابق. نو حصر پیدا کو په هیڅ یو نفس باندې، په هیڅ یو انسان باندې الله تعالی داسې یو حکم نه لازم کی چې هغه د هغه وس او طاقت نه بار وي، دې ته تکلیف ما لا یطاق وي. او دا خو موږ عقل هم دا وایو، یو ماشوم دی چې هغه 1 کیلو بوج برداشت کولی شي او په هغه باندې تا 1 من بوج کېښودو نو هر څوک وایي دا ظلم دی او زیاتې دی. نو الله جل شانو به څنګه په یو انسان داسې حکم لازم کی او فرض به کی چې انسان نشي پوره کولی. دا څومره احکامات چې دی وخت کې دي دا ټول د انسان د وس او طاقت مطابق دي، که هغه روژه ده، که هغه حج دی او که زکات دی او که مون دی، که په ګرمۍ کې او که په سردۍ کې وي. د احکامات بیا په 2 قسمه دي. یو هغه دي چې ډیر ګران دي، لکه په ابتدا اسلام کې دا روژه چې وه د ماښام نه پس به شروع شوه، یعنې ماوستن بانک سره به روژه شروع شوه تر سبا ماښام پورې به روژه وه. نو دا عمل ممکن دی ځکه جدید ساینس دا وایي چې انسان څونه ناره تیري دونه دی ښیي، د انسان چې خېټه څونه خالي وي دونه د صحت برابري برقراري. د انسان صحت چې خرابېږي د ډېر خوراک د لاسه خرابېږي، بې ټیمه بې ترتیبه خوراک او زیات خوراک چې د انسان دپاره نقصان ده دی او دا لوږه او دا تنده د انسان دپاره فایدهمنه. جدید ساینس هم دا خبره کوي اوسو، بلکې هغوی چې انسان 24 غنټې ناري نو دی ښه دی په مقابله دی هر ټیم خوراک کی. دا نن سبا چې څونه زیاتې بیمارۍ د معدې ولې خو خوراک ډېر دی که نه، خوله ودرېږي نه، بې ټیمه کار شروع دی، ځکه قسمه قسم بیمارۍ شروع شوې، مشقت شته نه او خوراک ډېر دی. نو ابتدا اسلام کې دا چې کوم حکم دام څه سخت نه او دام څه ناممکن نه، ممکن بیا مو لیکن لږ ونته کې ګران و. نو الله جل شانو هغه بیا آسان کو، د سهار نه تر ماښامه پورې الله تعالی روژه فرض کړه. نو دا اوس ډیر آسان شو په مقابله د هغې کې. دارنګې چې کوم نور احکامات دي، ابتدا اسلام کې تهجد په هر چا باندې فرض و، یو کال په دې باندې عمل شوی دی. یو کال چې کوم مسلمانان مؤمنانو هغوی به تهجد خامخا کول د شپې، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. لیکن هغه الله تعالی بیا حکم منسوخ کو، اوس تهجد اختیاری دی، واجب او فرض نه دی، که انسانی کې بهتر دی که نه کې نو پکړ پې نشته دی. داسې کوم احکامات ابتدا کې لږ سختو خو ناممکن نو، سختو صرف هغه سختی م الله تعالی ختمه کړو، هغه الله تعالی په اسانۍ سره بدل کړه. لا یکلف الله، تکلیف کې نه اچوي الله تعالی نفسا اس یو نفس لره الا وسعها مگر دغه د وس او د گنجائش مطابق. لها ما کسبت، لها کې د مې د نفس ته راجع دی، د دې نفس دپاره دی ما کسبت هغه چې د کسب کړي دي، یعنې کوم چې د خیر کارونه وکړو ما یې وړو ما دپاره د عموم دی،
که وړه نیکي وکړه او که غټه نیکي وکړه، که لږ کي او که ډېر کي، فایده به هم دته میلاویږي. لها ما کسبت کې اشاره دې طرف ته ده چې ستا د نیکو اعمالو فایده ګورې نه الله تعالی ته نه فرشتو ته ده. انسان هم ځان لیکې په الله تعالی دې څه احسان نشته. وعلیها مکتسبت، او په ده باندې دي هغه څه چې د ارتکاب یې کړی دی، چې مراد تېنه ګناهونه دي. څومره ګناهونه هم چې انسان کی نو په الله تعالی دې څه بوج نشته، نه د الله تعالی په شان کې کمی راځي، نه د الله تعالی بادشاهۍ ته ګنې څه نقص رسي، نه د هغې وبال به هم خانه په تا باندې وي، په خپله به دا بوج ته اوچتی بیا. وعلیها، او په دې نفس باندې دي ما اکتسبت، هغه چې دی ارتکاب کړی دی، یعنې ده چې کوم ګناهونه کړي دي. ربنا لا تؤاخذنا، د دې ځای نه موږ ته الله تعالی د دعاګانو چل ښي چې تاسو ما ته داسې دعاګانې وکړئ چې زه دله قبولې کړمه. یعنې الله جل شانو د انسان د بهنې د مغفرت او بانی ګوري. دا یو بهانه ده چې موږ ته وي داسې دعا ما ته وکړئ زه به یې قبوله کړمه. ځکه هوی رحمت حق بهانه می جوید، بهانه می الله تعالی بانی غواړي، بها ډیر ته وي او بانا معمولی خبرې ته وي. الله تعالی په وړو وړو خبرو د انسان مغفرت او بهانه کی. ربنا لا تؤاخذنا، یعنی قولو تاسو وایئ ربنا ای رب زمونږه. دعا چې کله شروع کوې په ربنا سر شروع کوه، ځکه دا ربنا اسم اعظم دی. ربنا چې 15 پیرې دی وایي اسم اعظم دی وایي دعا کوه الله تعالی به قبلي. ځکه د قرآن کریم اکثر دعاګانې په ربنا سر شروع شوي دي. نو ربنا ای رب زمونږه، لا تؤاخذنا تمنی سی مونږ لره، ان نسینا کچره مونږه هیر کو، او اخطأنا یا مونږه خطا وکړو. یعنې که زمونږ نه یو غلطي وشوه یو ګناه وشو کړو کې دی که غټ دی نو یا به زمونږ نه په هیره باندې کېږي یا به خطان کېږي. یعنې خیال هم نه هیره وه، غفلت را باندې راغی، غالب شو را باندې، او زمونږ نه یو کوتاهي وشوه یو ګناه مو کو یا مونږ یو نیک عمل ونه کو. انسان نه چیري نو مطلب فرض حکم ته نه پاتې شو، ترکو شو، نو دا حکم پرېښودل که مونږ په هیره باندې وکړو خدای مونږ په دې مه رانیسي. ځکه الله جل شانو احکم الحاکمین دی. داسې میري شو چې خانه یره میره نه منمه، زما حکم به کوئ په ټایم به پوره کوئ. د یرې مطلب څه خو غفلت نه هم کار اخیستی دی که نه، ولې به غفلت نه کار اخیستو؟ لیکن الله جل شانو فرمایي چې نه خیر دی، که په خطاان او په یره یو کار وشو غلطي وشو مونږ ته ووایې زه به ته معاف کړمه. ان نسینا کچر هیر کو مونږه، او اخطأنا یا خطا وکړو مونږه، یعنې خطاان مونږ یو ګناه وکړو. اخطأنا تعلق ګناهونو سره دی، ګناه رانه شو لیکن خطاانو شو. خطا دی ته چې انسان قصد او اراده د ګناه نه کړي او ګناه ترې نه وشي، او د قصدن ګناه ذکر ونه کو، ځکه دا د مؤمن شان نه دی چې دی به قصدن ګناه وکړي. مؤمن به ملا د ګناه اراده کړي او ګناه پلانینګ به کړي ګناه دپاره، چونکې د مؤمن دا شان نه دی. قرآن کریم چونکې نامناسبه خبرې نه ذکر کړي او دا د مؤمن د شان سره لایق نه ده چې دی به د ګناه پلانینګ وکړي او د ګناه مخکې نه اراده وکړي چې داسې به کوم بیا به یې وکړي. چونکې قرآن کریم د نیکانو خلکو خبرې کوي او د نیکانو خلکو نه چې ګناه کېږي یا ترې خطاان کېږي او یا ترې نه په یره باندې کېږي، نو ځکه دا وایي. باقي الله تعالی قصدن ګناه معاف کړي، ځکه الله تعالی هر قسم ګناه چې د انسان نه وشي هغه الله تعالی معاف کړي، به توبه وباسي. ان نسینا کچریر کو مونږه او اخطأنا یا خطا وکړو مونږه. چې کله دا آیت نازل شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما اکرهوا علیه. الله تعالی زما د امت نه 3 خبرې لرې کړي. یو خطا چې په خطا سره ستانه سم وشو دا الله تعالی تا ته معاف کو. دویم په یره به چې ستا کوم کار وشو هغه الله تعالی تا ته معاف کړی دی. دریم که ته چا زبردستي وکړه، په زبردستۍ تا یو غلط کار وکړو، ستا خپل اختیار او مجبوري وه، اختیار دی نه مجبور یې کړې، نو دا هم الله تعالی تا ته معاف کړي. خو مراد دا چې دې ګناه الله تعالی تا ته معاف کړی دی. باقي که چېرې خطان تا یو کوتاهي کړې ده، چا نقصان دی کړی دی مالي، دا یې تلافي به کوې، ګناه ته الله تعالی معاف کو. مثال په مونږ نه پاتې شوی خطاانو یا په یره باندې، نو ګناه ته الله تعالی معاف کو، لیکن قضا به راګرځئ. په غلطۍ سره یو غلطي وشوه، څه کار د نه وشو تلافي به یې کوې. حج د نه پاتې شوی، روژې د نه پاتې شوي په غلطۍ سره،
اوس به قضا راګرځې ګناه ته الله تعالی معاف کړی دی. د چا نقصان د نه خطاانو شو په غلطۍ سره وشو دای چې کومه کفاره ده ورکې به ګناه ته الله تعالی معاف کړی دی. ربنا ولا تحمل علينا اے رب زمونږه او ته مه اچوې په مونږ باندې اسرن بوج لرا کما حملته اسرن نه مراد سخت حکم دی. دا سخت حکم په مونږ باندې مه اچوې یعنې مه لازم کې لکه تا چې مخکنو امتونو باندې لازم کړی و. اسرن اصل کې رسۍ ته وي په کومه رسۍ چې خلک بوجونه تړي ته اسرن ویل کېږي. نو مراد ترې نه چونکې رسۍ مضبوطه وي چې بوج تړي نو خامخا په کلکه او مضبوطه رسۍ باندې به تړي. نو اسرن داسې مضبوطه رسۍ داسې مضبوط حکم چې دا موږ د وس نه بار وي دا موږ باندې مه فرض کړئ. کما حملته لکه څنګه چې تا فرض کړی یعنې حملته تا اچولی و علی الذین من قبلنا په خلکو به زموږ نه مخکې و مراد ترې نه بني اسرائیل دي. په بني اسرائیلو زکات فرض و نو د مال څلورمه حصه به ورکوله. مونږ باندې الله تعالی لسمه شلمه او څلوېښتمه حصه فرض کړه. په هغې باندې دا خبره فرض وه که د انسان نه ګناه وشي نو توبه به کېږي په قتل نفس سره ځان به قتلي به لکه چې هغه کم ارتداد کړو کم کفر یې کړو شرک یې کړو چې د سخي بندګي یې وکړه نو د معافۍ حکم یې ځان قتل کوي. او که د انسان نه دې امت کې شرک وشي او ارتداد وشي نو بس توبه به وباسي بیا به ایمان نه وړي. دارنګه د هغې جامې به که چېرې ګنده شي نو صفا کېدې به نه په اوبو باندې هغه ځای به دې کټ کو بیا. او دې امت باندې الله تعالی اساني راوسته 3 پیرې ووینځه بس پاکې او صفا شوې. داسې نور احکاماتو چې باندې ګران سختو او دې امت باندې الله تعالی اساني راوستې را. ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او موچتوي زمونږ نه ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نشته ری طاقت زمونږ دپاره به د هغې داسې احکامات او داسې حکمونه باندې مه فرض کړئ چې هغه مونږ بیا نشو برداشت کولی یا مونږ یې نشو پوره کولی او د هغې په پرېښودو باندې عذاب راشي. واعفو عنا او معافي وکړي مونږ ته. د معافۍ تعلق دا دی چې خدای کم ګناه زمونږ نه وشو که خطاان دی که نسیانن دی که په بلې طریقې سره دا یې سزا مونږ له مه راکړئ. نو واعفو عنا معنی درګذر کول چې مونږ ته هغې سزا میلو نه شي. واغفر لنا او بهنه وکړي مونږ ته. سزا خو به مونږ ته میلو نه شي خو خدای مونږ باندې پردم واچوي یعنې خدای سزا خو مونږ له مه راکوه خو دې سره مونږ باندې پردم واچوي چې چاته زموږ ګناهونه ښکارم نه شي او د محشر په میدان کې بل چاته پته ونه لګي. ځکه د غفر تعلق پټولو ته وي. ورحمنا او رحم وکړي په مونږ باندې پرده را باندې مو واچوي او د پردې اچولو نه بعد مونږ له نعمتونه او احسانات راکړي یعنې دغه زاړه ګناهونه ختم شو مزید مونږ باندې لطف او اکرام او احسانات او انعامات مونږ باندې وکړي. انت مولانا ته کارساز زمونږ یې. مولا کارساز او مالک ته وي. فانصرنا پس مدد وکړي زمونږ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې. کافران یا عام دي او یا هغه کافران چې کوم مقابلې ته میدان جنگ کې راغلي دي هغې مقابله کې زمونږ مدد او نصرت وکړي. یا هر یو دشمن مراد دی هر یو دشمن د دین هر یو دشمن د اسلام او هر یو دشمن زمونږه که مونږ ته ښکاري او که نه ښکاري د هغې مقابله کې خدای زمونږ مدد وکړي یعنې مونږ له فتح او نصرت راکړي. تکلیف کې نه اچوي الله تعالی هیڅ یو نفس لره مګر د هغه د وس مطابق د دې نفس دپاره دي هغه چې ده کسب کړي دي او په ده باندې هغه چې دی ارتکاب کړی دی. ای رب زمونږه ته مه نیسې مونږ لره که چېرې مونږ هیر کړو یا مونږ خطا وکړو. ای رب زمونږه او ته مه اچوي په مونږ باندې هغه دروند بوج لکه څنګه چې تا اچولو دی لره په هغه خلکو باندې چې مخکې زمونږ نه و. ای رب زمونږه او ته مه باروي زمونږ په مونږ باندې هغه بوج چې نشته ری طاقت زمونږ دپاره په هغې باندې. او معافي وکړي مونږ ته او بهنه وکړي مونږ ته او مهرباني وکړي په مونږ باندې. ته کارساز زمونږ یې پس مدد وکړي زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې.